الله رب ذوالجلال خپل بندگانو ته وښودله چې زما د عبادت خانو نه قلار شي، زما د جماعتونو نه قلار شي، زما د مدارسو نه قلار شي، ګینې حشر به هم همدغه د ابرهه په شانتي وي. او الله ته هیڅ مشکله نه ده. دا د پاکستان دا حکومت کو په دې باندې مغروره دی چې ما سره نن سبا اسلحه شته، ما سره نن سبا ایټم بم شته، ما سره نن سبا میزایل شته او زما عوامو سره هیڅ هم نشته، خو د الله په مقابله کې ته هیڅ شی نه. الله رب ذوالجلال ته هیڅ ګرانه نه ده. الله پاک به در باندې دقه ابابیل راولیږي. او بیا زه دا خبر هم درته کوم، دوی په اسلام آباد کې جماعت روان دي، کې جماعت ته روان کی لاول خو دغلته ما ته دا پته نه لګي چې دا جماعت وقف او کو وقف نه و. دومره فقها او دومره گنجائش ورکړي دي چې یو جماعت وقف نه دی نو هغه روانول شي، او کو جماعت وقف دی نو بیا یې نشي روانولی. اکثر زمونږ په دې روډونو په خوا کې جماعتونه وي نو دا وقف نه وي او خلکو بس جوړ کړي وي، ځان له 20 مرلې 40 مرلې جربونه اغستی چې خو د جماعت دپاره 10 مرلې 15 مرلې ځمکه نشي ورکولی، وایي سرکاري ځمکه کې به یې جوړ کړو. لاول خو کو دا دوی په سرکاري ځمکه کې جوړ کړي وي دا جماعت، نو دغې خلکو غلطۍ کړي. وایي د قرآن بې عزتي وشوله، په سرکاري ځمکه کې ته ولې جماعت جوړئ؟ یو ځمکه وقف نه ده په هغې باندې جماعت ولې جوړئ؟ لاول خو د دغې خلکو غلطي ده چې په اسلام آباد کې ځان له دومره لوی لوی بلډنګونه جوړولی شي، خو که جماعت ته شي وایي په سرکاري ځمکه کې به یې جوړ، نو د سرکار نه به بیا دستخط هم نه دی راغستلی شوي. ما ته دا پته نه لګي چې دا وقف دی او که نه. دا درته زه یو عامه مسله بیانوم، خو که چېرې دا جماعت وقف او دوی شهید کړی دی، الله رب ذوالجلال به هغه حشر کوي کم چې د ابرهه حشر شو، او الله رب ذوالجلال به رسوا کوي. او شویم دی تاسو د جامع حفصې باندې چې چا حمله کړې وه اوم لیدو، الله رب ذوالجلال د ابرهه په شانتې حشر وکړو. په لال مسجد باندې چې چا حمله کړې وه د ابرهه په شانتې حشر یې وشو. کو ځان ته د وخت فرعون وي، کو ځان ته د وخت ابو جهل وي، خو الله رب ذوالجلال هلاک کو کنه. دا اوس هم چې کوم د فرعون رونه دي، دغه د ابو جهل رونه دي، دغه د ابرهه رونه دي، الله رب ذوالجلال به همدغه رنګې هلاکوي. دا خو د جماعت مسله وه، د جماعت بدله به الله رب ذوالجلال اخلي. خو موږ هم بار بار دا خبره کوو چې دا جماعت ولې روان شو. زما په میډیا باندې بس دقه تقریرونه دي چې جماعت روان شو. جماعت په اسلام آباد کې روان شو، پته نه لګي د دوی څه غرض دي د جماعت نم